زمن دا نن درس چکم عنوان دے نو هغا یو حدیث دے چه داغی حدیث یو ٹکڑا دا یو جملہ دا چه الدین و النصیحہ دین مکمل خیرخواہی دا او د دین نا مراد اسلام دے او اسلام چه بچا کے راشی آگے تو مسلمان ہوئی یعنی مسلمان با خیرخواہ بھئی او خیرخواہ دا پارسی لفظ دے دا دا بل مومن مسلمان دا پارا با خیر لڑی او سن چه پا حدیث مبارک راغلی دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر الناس من ینفع الناس پا انسانیت کے دو ٹولنا غور انسان حق دے چه دا انسانانو لا فائدہ ورکی مسلمانانو تا نقصان ورنکی دا زمان دا نن در سبق دے اللہ رب العالمین دی مالا دا صحیح بیان او بیامن لدو پوہی او ندی مطابق دا عمل کولو توفیق رکی عزت مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا کم حدیث ویلے دے صحابہ کرامو تے خبر ہوگلا چه دین النصیحہ دین و اسلام دا سراسر خیرخواہی دو دا خیرخواہی نم دے مسلمان با خیرخواہی مسلمان با بدخواہ نہیں دا چا او دا دین یوازی پہ یو حدیث کے ندر آبن دا طول احادیث جملہ احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی محدثین و منتر رسولی دی دا بساڑے مخ تقدیو دا دی مطابق بخبر کی دا طول احادیث دا خیرخواہی پا باب کی ساڑے راجم کی او دا دی بیا نچوڑ و خلاصہ بیانین و داغی مقصد بیازا دے چی مسلمان بے یوازی دا مسلمان خیرخواہ نہیں بلکہ مسلمان با دا طول انسانیت خیرخواہ بھئی یعنی دا مسلمان با دا مسلمان دا پارا ہم خیرخواہی و دا با دا غیر مسلم دا پارا ہم خیرخواہی سنج حدیث کے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انصر اخاک ظالما او مظلوما نبی علیہ السلام ملگرو دوئی چی تاسو با دخپل روح مدد کوئی انصر اخاک دخپل روح مدد دیو کا ظالما او مظلوما کدا ظالم دیو کدا مظلوم دیو صحابہ کرام حیران شد اللہ رسولہ هذا الظالم دا ظالم خو پیجنو چی او سڑے ظالم دے هذا المظلوم او دا مظلوم خو پیجنو چی کل سڑے مظلوم دے نمان پا دا غصرہ تعاون ہوگو دا ظلم نبی بچ کو او دا ظالم پا منسان مدد کو ظالم سے خو چندار کل مدد ہو خلا خو نورم پا دے ظلم کے ڈاڈش ہو دا خو تکرش دا مظلوم پا مدد بانے او دا مظلوم پا نصرت بانے پوئی گو خود ظالم پا نصرت بانے نا پوئی گو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چی تمنعوہو من الظلم چی تب دا ظلم نا بن کی دا ظلم نا دا کم ظلم ہو کم زیادے چکے دا دینے پہ بن کی تمنعوہو من الظلم دا پر ظلم نا بچ فذاک النصر گیاہو داستا دا دے ظالم سر مدد دے چی ظالم ظلم کئی اور دا ظالم دا ظلم نا بچ کے دا ظلم نا بن کے داغی مخد ہو دے گی داغی لاس ہونی سے یا غطا نصیت ہو کے بخبر بانے پوئے کہ جدا ظلم دے زیادے رہے نبی علیہ السلام فرمائی دے ظالم سے رہو مدد ہوگو تو مظلوم سے رہو مدد ہوگو بلکہ بنیادی طور بانے دے ظالم سے ردہ تعاون پکار دے چی ظالم لمنگ لاس ہونی سے اب تمنگا پدی گراؤنڈ کی جن راجہ مشہوری انہوں ظالم خورے ضروری ظلم ہر سوڑے نہیں شکوالے ظلم ظالم کئی او د ظالم سره طاقت وی نو مخواه مسلمانان کمزور یو من بسنگ یو ظالم د ظلم نه بندو نو بیا با اگه حدیث تو گورو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طول خبری دا سی خیسته خیسته خبری دی دا ننچه بدی گراؤنڈ کی دا سمر نارینا و زنانا را جمع شوی دی من هر یو مومن هر یو مسلمان هر مومن و هر مسلمان دا ظالم د ظلم نه بندولی شو تا بوچی سنگا بدی باب کے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویل صحابہ کرام تا
چې کله یو سړی ظلم وویني زیاتې وویني منکر او غلطي وویني چېرته من رأى منکم منکرا په تاسو کې چې څوک منکر کار ویني منکر کار هغې ته وایي چې د شریعت خلاف منکر کار بندول غواړي دا زمونږ نن سبا مسله دا ده چې منکرات په دنیا کې مسلسل زیاتېږي مسلسل دا منکرات زیاتېږي مسلسل نو د هغې روکتام نه کېږي دا ولې د هغې بنیادي وجه دا ده چې موږ د خپله ذمهداري او زمونږ چې دا کوم ریسپانسیبلیټي ده هغه موږ نه په دې پوهې شوي یو نه ادا کوو چې زما څه مقام دی مؤمن خو ډېر لوی مقام دی لوی شان دی رسول الله مبارک فرمایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده چې چا په تاسو کې منکر او د شریعت خلاف کار کوي ولې دونه ګورئ فلیغیره بیده په دې کې د په لاس باندې تغییر راولي د نبی علیه الصلاة والسلام دا خبرې چې کوم دي که نه دي ته جوامع الکلم وایي جوامع الکلم زمونږ پښتانه وایي چې کله څوک یو ډېره جوړه خبره وکړي وایي سمندر یې په کوزه کې رابند کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې جوامع الکلم ویلي دي نبی علیه الصلاة والسلام سمندرونه په کوزو کې رابند کړي دي رسول الله فرمایي فلیغیره بیده الفاظو دې ټپ ته د دې گهرایي ته سوچ کوه نبی علیہ السلام فرمائی دا دے پر لاس بانی سکی بندی کی ندے ویلے چی بندی کی برائی بندور ڈران کار دے برائی ختمول دا ڈیر گران کار دے فلیغیره بیده پر لاس دی پکی تغییر خوراولی گنا تغییر دی پکی راولی یعنی 100% نشی بندولی نو 50% خور کی تغییر راوستے چی کم بے کی گنا 50% پکی نشی کولی نو 20% دی پکی راولی کم 20% نشی کولی 1% خود پکی راولی گنا مسلمان شان دے مسلمان په برائی کې تغییر خواه خراولی البته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ذمہواری چاله ورکړل نو دا زما استاد نه وای په دې خبر ځان په یو وړي زما استاد ذمہواری نه ده چې بلاره کې چرته یا په دکان کې یا په غو خاده کې چرته داسې د ګناه کار کیږي او ما ته ډانګي راوالو او ټوپک یې ولور راوالو او من قانون پلاس کې والو چې ما ته به بندو نه جی نه دا زما استاد داسې کار نه دی دا کار د ریاست دی دا کار د سټیټ دی دا کار چې دی نو دا د قانون نافذونکو ادارو دی چې دا کار باغوي کې پولیس دی فوج دی آرمی دا اف سی دی او دا رینجر دی په پاکستان کې دا کار دا غوي له څوک په دا کار کې دا به حکومت وي دا کار په زور باندې ورګي تاسو کله څوک قانون پلاس کوي نو قانون په حرکت کې راشي او هغه د قانون نافذولو چې کوم ادارې دي نو راشي او په لاس باندې په سټیټ باندې په ډنډه باندې په ټوپک باندې کار باندې دا د حکومت څخه مداري بیا به داسې حکومت جوړول غواړي چې هغه برای نه بدلي بیا داسې حکومت ضرورت دی زمونږ د معاشرې ته چې هغه برایي او د ګناهګاري هغه بند بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فإن لم يستطع کدا طاقت د چا نه لکه زمونږ په لاس کې دا طاقت نشته من سوال چې دا برایانې په دې معاشره کې کېږي نو دقه شانې به کېږي دا ورځ په ورځ باندې دا منکرات زیاتېږي ورځ په ورځ باندې دا ګناهونه زیاتېږي بله ورځ ما ته یو ملګري ویل چې دا سم چل دی دا مدرسې خو ورځ په ورځ باندې زیاتې شولې په تحصیل کې څه کوي بیا د هغې نه پس کونسل نه بلکې په کلي کلي کې دوه دوه درې درې او څلور مدرسې دي د ښځو ځان لري د سړو ځان لري مدرسې زیاتېږي علما زیاتېږي طالبان زیاتېږي او برایان هم زیاتېږي پکار خو دا وه چې کله نیک اعمال زیاتېږي علما زیاتېږي مدرسې زیاتېږي چې دا برایانې کمې شوې وې خو دا برایانې کمې نه شولې ورځ په ورځ باندې دا برایانې زیاتې شولې دا ولې د هغې وجه دا ده چې د دې برایانو زموږ سره فکر نشته دی چې دا موږ څنګه بندي کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی په لاس باندې یو ګناه نشي بندولی نو په بلسانه بیا یې په ژبه باندې بندي په ژبه باندې به څنګه بندېږي دا زه لګیا یم دا یو بهترین دی ملګرو یو پروګرام جوړ کړی دی ډېر خلک بودی او تاسو راغلي په کلاس کې ناست یې زه د کوم ځای نه رالم دا انتظام جوړ شو که نه دا په ژبه باندې برایانو د بندولو انتظام دی چې څوک به راشي درس حدیث به وکړي درس قرآن به وکړي برایان به خلکو ته ښکاره کړي او د دې برایانو به خلک منع شي نو دا په ژبه باندې بندول شي یو سړی په سکول کې استاد دی دا په دې سکول کې دا کوم سراونډینګ ایریا دا کوم چاپیرچل دی دلته چې څومره برایانې کېږي
نو دا به برایان استاد یې بندوي. په کالج کې یو سړی پروفیسر دی، دا د کالج څومره برایان دي دا به هغه بندوي. په جومات کې چې کوم امام دی نو دا جومات د امام دا ذمہ داري ده چې په دې کلي کې دا جومات کې اوسېږي، نو داسې نه ده چې دا په جومات کې صرف خلکو مانځه راوستی دی چې دا پنځه وخته مونځ خلکو لپاره وایي او نور به د چا هم لاس ته وانه پاسوي. موږ وایو هغه مولوي صاحب د خلکو خوښ وي د چا هم لاس ته وانه پاسوي. خو دا سم ملا دی چې د چا هم لاس ته وانه شي پاسولی. خو دا بیا د ژوندي انسانان څنګه ښکته پورته کړي. سفیان بن عیینه رحمه الله یو عالم تېر شوی دی او وایي چې کله په یو کلي کې یو مولانا صاحب دی، یو عالم دی او د ټولو خلکو سره روغه ده. هر سړی صفت کې چې فلانی مولانا صاحب زنده باد سم انسان دی، فاعلم انه مداهن، پوه شه چې د خپل دین خرڅ کړی دی. دین دا مداهن دی، کمپرومایز والا دی. ځکه چې دا معاشره دا خو د برایانو نه ډکه ده او په هر کلي کې به دا جرایم پیشه خلک او دا برای والا خلک به موجود وي او دا جرایم پیشه خلک او دا برایان والا خلک چې د دې عالم سره ټول مینه کوي. دې مطلب دا دی چې چېرته برایي به نه رد نه دی کړی. د خپلې تنخوا غم ورسره دی، د خپلې اړې غم ورسره دی، د خپل عزت غم ورسره دی. د په برایانو باندې رد نه دی کړی او چې په برایانو باندې څوک رد نه کوي نو دا دین خرڅوي بنیادي طور باندې. هر یو سړی په خپل میدان پېژني، په هغه میدان کې دا به د خپل ژبې نه کار لري. حدیث کې راځي چې کلکم راع، هر یو کس په تاسو کې ذمہوار دی، وکلکم مسئول عن رعیته، او د هر یو کس ته به د خپلې ذمہدارۍ تپوس کېږي. نو بیا په کور کې مور ده، مور ته وایي په دې کور کې څومره برایانې کېږي نو مور دا به ته بندی که نه، دې ته خیرخواهي وایي که نه. نو په کور کې بچي نه پاسېږي، مور وایي دا د پلار کار دی او پلار وایي دا د مور کار دی. ښځه خاوند څو ځله ښځې خاوند په دې جګړه کړې ده، جنګ یې کړی دی چې پلار کله کله چېرته لاړ شي مسله واوري، مور ته وایي دا بچي ستا مانځه ته نه پاسېږي، هغه وایي دا خو ستا بچي دي ته ورته نه قارېږي، هغه ورته وایي دا زه خو د بار کار کوم ته ورته ولې نه قارېږي. نو ښځه او خاوند په دې باندې کله وران شي. نو زه دا خبره کوم په قبیل پرست په دې ورانېږي سړی نو نه دي ورانېږي. دا پلار دې دا ذمواري والي دا زامن د مور نه ویږي، دا زامن دې د پلار پاسې ساري منځه ته. او دا جنکۍ چې دي نو دا د پلار نه مېرېږي او د مور نه مېرېږي، بلکې دا د مور هم خیال ساتي د پلار هم خیال ساتي. نو میندو ته وایم چې دا جنکۍ تاسو پاسوئ. لکه اوس په کور کې باباجي جومات ته خبره ټایم راغلی دی، وخت کې راغلی د پېشمني په ټایم کې و جومات کې ناست او په کور کې ابۍ پاسېدلې ده او ساري وختي په 4 بجې باندې په تهجدو باندې ناسته ده او د 5 بجو پورې تهجد کوي. حتی چې د هغې نه پسې پسې لمونځ وکړو، بیا ناسته د اشراق د مانځه پورې په دې مسله باندې ناسته ده او ذکر او اذکار کوي. حتی چې 7 بجې شولې نور سور نور دی او د سکول ټایم دی، شابه که پاسېږه ناوخته د سکول ته ځه، په دې ټایم کې بچی راپاسېږي نو ستا د دې لمونځ څه فایده شوله او د هغوی له دې تهجدو څه فایده شوله. په دې کور کې بېلمازه پراته دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم بارک فی بکور امتی، یا الله تعالی زما د امت دپاره د سار په دې ټایم کې برکت واچوه. د سار په ټایم کې کوم برکت چې راځي نو په هغې کې ټولو لري. ټول علمیه دا ده. تاسو خو چې ما ولیدئ خوشحاله شوم. ما په دې لار راتلم د هلکان مې ډېر ولیدل. په دې تیر ما یو 3 کلاسونه وکړل، داسې فهم قرآن کلاسونه. یو ځای کې مې کلاس کوو، زه هلته نه یم، هغه ملګري کله کلاس اوري خفه به شي رانه. او تاسو یقین وکړئ چې زه په اوله ورځ باندې لاړم، په دې کورسو کې ما کتو چې د چا پکې توره ږیره شته که نشته، یا پکې زه یو نوجوان ووینم چې یو کس یا ږیره خرئ چې زه پوهېږم د ږیر راغلی او دا هلک دی. زه نه یم چې ږیره خرول ښه کار دی، خو چې داسې ږیره خو شته که نه، یا داسې یو هلک پکې وینم چې دا ځوان دی یا بالغ یا نابالغ دی، ما ته په نظر باندې رانغی پکې ټول سپین ږیري راغلي، ټول سپین ږیري. دا صورتحال دی، ځکه ساري منځه ته څوک نه پاسېږي. په دې وجه باندې دا د مور ذمواري ده، د پلار ذمهداري ده، په کلي کې د مولانا صاحب دا ذمهداري ده. د هغې سره سره ځای زوی بنیادي خبره کول غواړم. ګورې هغه دا ده چې ته ما ته خو نن یو موقع میلاو ده چې تاسو ما چېرته راغونډولی شئ. دا خو دې ملګرو محنت وکړو، داسې یو پروګرام یې جوړ کړو، ګراونډ یې جوړ کړو، زه راغلم ما درته خبره وکړله. خو داسې ماحول په کلي کې مولانا صاحب ته د اختر په ورځ باندې ټول کلیوال راځي، د اختر په ورځ باندې ټول کلیوال دا ورته ناست، ماشومان هم راغلي، مشران هم راغلي، ځوانان هم راغلي. او په کال کې خو خامخا په کلي کې یو مړی کېږي، د کال نه کله کله مخکې کېږي، په کال کې خو لازماً په کلي کې مړی کېږي، بلکې په کال کې 2-3 مړي کله وشي. او په دې مړي کې بیا دا پردی محلو والا هم راغلي، مولانا صاحب ته موقع میلاو ده
استسقا په موقع باندې د نکاح په موقع باندې دا مختلف پروګرامات دي. مولانا صاحب د دې نه بیا پیدا ونلي خپل لمزر الله یاد کړی دی او پکې وایي د معاشرې په برایانو باندې نظر نه ساتي. ستاسو خیال دی دا ذاکر نایک صاحب راغلی پاکستان ته دوره باندې میاشت دوره باندې راغلی دی. بل ورځ چېرته پروګرام دی یوې نجلۍ ته تپوس کړی دی چې زه د یو پښتون معاشرې سره تعلق ساتم د یو خپل کلي نوم یې ورته ویلی زه نه یم او ورته ویلي دي چې زمونږ په کلي کې زنانه پرده کوي د کور نه غیر ضروري طور باندې نه راوځي یو اسلامي ماحول دی او نارینه منزل هم راځي باقاعده په تبلیغ کې هم ځي اجتماعاتو له هم ځي شب جمعو له هم ځي د قرآن درسونه هم کېږي خو د هغې باوجود زمونږ په دې علاقه کې ड्रग्स दी मनशियात खलक नशे की चरसूरस की आइस की नस्वार दा हर किस्म नशा आमदा देव नंबरदार चे बाज़े की सुद देर ज़्यादा दे दखल को ज़राए आमदन दा हराम दी और देव नंबरदार चे बदे हम जिन्स परस्ते के बके खलक अख्तरे हम जिन्स परस्ते की तो खबर गुनाहों ने की जिला सो जदा वल्लाह आलम नाइक से वो तकार्शे में देखाते लो बकार अगर चे दा यो मसला दी जोड़ शोले सखला को जिनी फिक्र ले सोई बदे के जमा दा खुद फसल का रिश्ता जबुनियादी तौर पर पहला मसला बयानो मगदादा कि जाकिर से अपना बकार दा और जदी जिने खुल जवाब वर्कड़े तसल्ली होला करे बिलबरस कदा तो को जमाने शय चित्र दी बारे के सवे नमा मुर्तदा में लेवे कि बचिया ता बुनियादी तौर पर इस्लाम ने भेजन दले ते इस्लामी मुआशरा सिर्फ मुस्तवे और इस्लामी मुआशरा सिर्फ तिलावत तवे इस्लामी मुआशरा दे तो कि बदे की हराम न कीगी बदे की बसुद न कीगी बदे की ड्रग्स और मुनशियात बनई बदे की बदे निकाह और तसव्वुरी बदे की हम जिन्स परस्ती बने कीगी नुदा जवाब बकारो और डॉक्टर से ख्याल गालिबन दरागे जम दोस्त जवंद है जिदा चर द लिबरल गजदा उदा पे इस्लाम इतराज कई नागद इस्लाम पति पा की खबर कला पखने दाकार करे रे नागा जरे से मुनाजा कौन लो वाला دا خیال دار چې دا خزه غالبا چردا دا په اسلام اعتراض کوي او هغه د دې علاقې د پښتون معاشرې د دې قرآن نه خبر په دې باندې جواب ولدا ورکو او زه دا یم مناسب جواب هم داو وزه دا خبره اوس کومه بنیادی تور باندې چې دې جنې چې دا خبره کړې ده چې زموږ په علاقه کې دا غلطي ده دا غلطي ده نو زه یم چې دا بنیادی غلطي دا د هغوی دا زموږ د علماو ده د مولیانو صاحبانو ده دا مولیان صاحبان الله دې په دې مونږ ټول باندې رحم وکړي د جمعې چې کوم د جمعې په زمانه خبره پاتې شوله د جمعې په ورځ باندې الله رب العالمین موقع ورکړ د مولانا صاحب الله چې هر جمعه د الله تعالی د یو سټیج ورکړ چې ټول خلک راځي او دا ورته کیږي په دې هفته کې چې تاسو ورپړای نه کیږي په کار د مولانا صاحب باندې خبر کیږي نه بل پرس که په دغه معاشره کې منشیات دي په دغه ضلع کې به کم از کم زر جمعه دی کنه نو په زر جمعهونو کې چې په هر خطبه کې یو جمعه دونو درینو سلورنو ټول کال علماء کرام د نشو خلاف یو کار وکړي د دې برایي باندې دا ختم نشي بیا یادار چې سودخوري دا نو بګار دا چې دا مولانا صاحب د مولیان صاحبان په سودخوري باندې کلک خبره وکړي مضبوطه خبره کوي باندې دا حرام دي دا غي سره په دا ځای کې چرته د نکاح تصور کم دی او په عملیان زیات دي نو په دې کې د بیا الکانو دا جنګو تا والدینو ته د نکاح فضایل او د نکاح اهمیت بیان کی چې موږ نکاح کول پکار دي نکاح عام وکړي دا سوچ پرېږده وي پرون یو بیان ما وکړو پرون تاسو یقین وکړئ د دې خپل فیسبوک باندې ما لیدلې د څه خبرونه په ویشتای سره ضروري خو چې پاکستان کې د 30 سال لا اغوختي یو کروڑ جنګي دي چې هغوی نکاحونه د دې شوي د نکاح په انتظار باندې ناستې یو کروڑ جنګي دا هغوی نکاح نه ده شوي او د 30 سال عمر واوښتو او د 30 سال چې کله د جنې عمر واوړي دا بیا ښځه چې دا خو جنې پاتې نه شي دا به څه کوي دا ولې دا چا دا کار ګران کړی دی دا من ګران کړی دی اصل کې ځکه کله په جنې پسې رشته راځي نو جنې هم کله کله دا نخرې کوي داسې نه دي کول پکار مور او پلار هم وایي چې هلک څه کار کوي 17 ګریډ دی که 18 ګریډ دی که 16 ګریډ دی هلک به ګریډ چې کوي د هغې نه پس به چې څنګه چل دی چې د دې هلک مور او پلار ژوندي دي او کمړه دي په کار دي ځان له اوسېږي خویندې واده دي که نه دي واده او د ده څه په نوم باندې داسې څه پراپرټي شته او که نشته دی کور یې خپل دی که پردی دی او داسې څه د سمارټ غونې ورکوڼې شانې بزنس یې شته او که نشته نو که داسې قسمه ټایټل یې ورسره وي نو بیا ورسره رشته کوي او که نه
رشتہ ورسره نه کوي. داسې خلک په پاکستان کې په کوم ځای کې دي چې د هغه 17 ګریډ هم دی او د هغه ځان له خپل کور هم دی، ګاډی هم دی او د هغه داسې خاندان دی. دا مسائل چې د دې چې د کورونو تېر شي مسائل لذي. لہذا علماء کرام له پکار دار چې داخله فائدہ چې د خلکو دا مسلې بیان کړي چې دا جایز دي دا ناجایز دي. په دې طریقه باندې په دې معاشره کې اصلاح راځي کنه. دا بنیادی مسائل زموږ د دې معاشره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله داسې قسم منکر سړی وي د دې بیا په جواب باندې درجه وکړ دي استادانو دی علماء دی په دې طریقه باندې کوي. او په اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کدا وسم نه کیږي نو په جب پر زړه په بیا باندې کیږي نو فیل یستتی به قلبی کدا طاقت هم نه په دې په زړه باندې باندې کیږي. یعنی په زړه کې اوس بیا په غزو ساتي برای د ګناهګار چې څوک کله کوي نو دا دی بیا نفرت وسره کوي چې دا د ګناه کار دی. دا مجلس خو مجلس نه دی، دا د ګناه او د برایو مجلس دی. بیا دی عزتمندو زه دا ټیم ډېر شارټ ټیم دی، ستاسو توجه سره دې خبرو ته راګرځوم. نور په دې ګنټه کې ټولې مسلې نه بیانېږي، یو ګنټه کلاس د ګنټې نه هم کوي. زه صرف ستاسو توجه راګرځوم چې الدین النصیحة دین خیرخواهي ده. نو دا خیرخواهي به څوک کوي او څنګه به کوو؟ د نبی علیہ السلام نو چې کله صحابو ته پوښتنه وکړه چې لمن دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره خیرخواهي کوو؟ نو هغه ورته د الله سره خیرخواهي کوو. لله ولکتابه د الله د کتاب سره خیرخواهي وکړو، ولرسوله د الله د رسول سره خیرخواهي کوو، ولائمة المسلمین د مسلمانانو د امامانو د مشرانو سره خیرخواهي کوو، او پنځم نمبر ولعامتهم د عام انسانانو سره به هم خیرخواهي کوو. د الله خیرخواهي چې ایمان پرې راوړو، شرک سره نه کوو. د رسول خیرخواهي دا چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین ومنو، او د کتاب خیرخواهي دا چې په دې کتاب باندې ځان پوه کو عمل پیو. د مسلمانانو د مشرانو د امامانو خیرخواهي دا چې د هغوی اتباع وکړو، د هغوی نه بغاوت ونه کړو، بلکې په ښو خبرو کې سپورټ کړو. او د عامو مسلمانانو د عامو انسانانو خیرخواهي دا چې هر مسلمان ته موږ خیر ورسوو. دا د حدیث مقصد دی ما بیان کړو. عزتمندو خیرخواهي چې موږ شروع کوو نو ټول ابتدا به د ځان نه کوو، اول به د ځان خیرخواه جوړېږو. د ټول نه مخکې به انسان د ځان خیرخواه جوړېږي. د ځان خیرخواه زمونږ بلکې دا زما مسله ده. زه تاسو نه زه خپل ځان یادوم. زما او زمونږ مسله دا ده چې موږ دین د بل چا لپاره خوښوو، منځونه د بل لپاره خوښوو، د برایي نه بندول د بل چا لپاره خوښوو. زه به بل ته تقریر کوم چې بل سړی به څنګه بندوم. موږ ته ځان ډېر مسلمان ښکاره کېږي. زما یو ملګری دی تالاش مولانا صاحب طنز و مزاح به کوله. یوې د جمعې په دې ورځ باندې چې زه کله پاک غسل وکړم او سپینې جامې واغوندم، سپین پټکۍ په سر کړم او چوغه مو واچوم او په دې منبر د رسول الله باندې کړم، دا ټول خلک ماته ګناهګار ښکاره کېږي او ځان راته پاک ښکاره کېږي. یعنې د معاشرې تصویر وایو بنیادي طور باندې. اوس هم چې دا ټول ګناهګار دي او زه پکې پاک سړی یم، نو خلک څه وایي؟ دا کار مه کوئ، دا کار داسې کوئ، داسې مه وایئ، دا کار به داسې وکړو، دا کار به داسې نه کوو. اول ځان ته ویل غواړي. او یاد ساتئ کله چې انسان په خپله په خبره باندې عمل کوي که نه، دا به ساده ساده خبرې کوي او د خلکو په زړه باندې به داسې پرېوځي، داسې یو پرېوځي چې هغه عمل ته تیارېږي. او کله چې یو عالم یا مقرر یا استاذ هغه په خپله باندې جوړ نه دی، بیمار دی، دا چې خلکو د خبرې کې په چا باندې اثر نه کوي. دا قربان زمونږ د اسلافو نه د دې سلفو د علماو نه هغه به ویل یو عالم راغی، سلفو یو عالم دی ویل خلک ورته پاسېدل او ډېر احترام یې وکړو. چې شیخ صاحب موږ ته لږ بیان وکړه، د دین څه مسلې راته بیان کړه. دا به ورته ویل چې نه شم بیانولی درته. موږ وایو چې څوک دا مایک ما د په خوله کې راکړي په لاس کې او زه پکې ته لګیا یم او دا خلک د خوب نه وباسم او شپه ورپسې کله نعتونه ویم او کله پکې نظمونه ویم او کله پکې تقاریر کوم چې څوک رانه سترګه پټه نه کړي. دا د بعضې ملیانو دا مشکل دی چې بس هغه د مایک نه قلاریږي. نو هغه عالم ورته وایي زه نه شم کولی تقریر. وایي ولې؟ وایي زه په خپله بیمار یم. و ناجوړه و د ناجوړه څه علاج وکړي؟ زه جوړ نه یم په خپله باندې، نن ما داسې غلطیانې کړي دي، زما دا خوله د دې جوګه نه ده زه تاسو ته خبره وکړم. یعنې سار بالفرض ما دروغ ویلي او زه بیا تقریر کوم چې دروغ ډېره غټه ګناه ده. او بله دا ده چې دا کوم ګاډی مې راوستی دی نو دا د غلا ګاډی دی او خلکو ته وایم چې ګوره غلا مه کوئ. دا کوم موبایل چې زما په دې جیب کې دا مې د چا نه راپټ کړی دی او په دې باندې زه لایو پروګرامات چلوم چې قرآن پې خلک واوري، دا به څنګه اثر کوي؟ بیا نه کوي. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। लिहाजा इंसान बद टोल अवल दजान खैरफा जोड़ेगी दजान खैरफा देव अरब आलिम तकरीर मा ता बोले चा परी व्हाट्सएप रा ले गयो अरे रखुली खबरें गई और तो वही ऐसे ना वही बोले तस खपल जान और सही पेजनी हर सारे प्रजान पेजनी मन आनम के मन दानम जजान पेजन जसो के मा बतौर मिसाल मा तहज्जुद नहीं करी सारी मान नहीं करी सिर्फ सारे मुद अल्हम्दुलिल्लाह जमी तौफीक अल्लाह पाला राम और दाम वखल को ख्याल रहे जदा मौली से उड़े रोती पासी की तहज्जुद गुजार दे वो मजलिस की शुरू करला और जिम दा जमा सिफत के और जखद अखल वास्कट मास्कट बराबर कमा पता कसी कोई जी माने दी करी साथ तहज्जुद वो है ना यादा दा चिस्ता खल सिफत के जुदा डर तकवादार इंसान दे दा नजर में हिफाजत के योदा रो पदे वगुन बाने गीबत नावरी और तो ठूर बर गुनाहों के ना गालिम हुई पदे मदो के गोरे कदा सोचता सिफत के पदे मदो केगा और बिया वही कल यो सड़े पाक इंसानी दरो बना हुई गीबत बना के दोगे बना के और टोल खलक पे खिलाफी तो बदे मखबके के बदे बाने रे खलको परवाह मकवा जकत जान पेज दी तरोर इंसानी ता बुनियादी तुरवाले जेमा zaman नन दर्स दायो खबर मन याद रखो दा काफी दर्स दायो खबर रजान खैर ख्वाहन रुश और गुजान मेहनत शुरू दा तो मरगी फजान पे शरावाल उजान दा खाफुन माखुन कटको तहजीबुल अखलाक से तो तहजीबुल अखलाक दा उन्वान उलमाए बीजनी तहजीबुल अखलाक और तहजीब मतलब दा दे चकले फर तबरगे रवाली او دا دی ولې ته ګوري چې دا خاخران دي دا ول کټ کی دا بل کټ کی دا ول خستخکار شي مزیدار په یقینچانو باندې کټ را کټ کی دته تهذیب الشجر وای نو تهذیب الاخلاق په دې ته وي سړی په دې شیشه ته ودرېږي چې ما کې کومه غلطی ده او دا ځان نه باسو بیا ور راوځه بیا اسانه خبرې کوه خلکو په دې باندې عمل کوي چې خلکو د سوي خلک به مني بیا او چې کله د ځان خیر پاشو دا غینه پس بیا د امت خیر پاشا بیا د امت خیر پای کو نو بیا د ډېر اثر کوي زه ته وړي خبرې کوم غټي خبرې مال لازم نو او غټي خبرې په کار نه دي وړي خبرې څنګه خیر پای منکو د انسانانو څنګه خیر پای جوړیږي یو سړی دکاندار دی دکاندار ته ویل دي عوام خیر پاشا څنګه خیر پاشا خیر پا داشا چې مناسب ګټه دی وکا ظلم سره مکا زیاته وسره مکا دیم نمبر دا ته دوايي خرڅه د دې دوايي څه مقصد دی میډیکل سٹور سره چلی د دې څه مقصد دی د دې دوايي د دې مقصد دا دی چې دا سړی بیمار دی چې دغه دوايي ورکوم او دا دوايي پیاسه وکړي دا بیماری ختم شي او ته په مارکیټونو کې ګرځي او 3 او 4 او 5 نمبر دوايي د خپل دکان نه راوړي او تا ته پته چې دا دوايي اړو اثر نه کوي دا دوايي ټیک نه ده او دې بیا خرڅه څنګه خیر پاشي دا خبره خلک نه کیدا کول غواړي زما ټول توجه دې طرف ته ده ابرز دا زما مدرسه کې صحیح مسلم پڑھاوه ما زما په خبرو سو په توره باندې ونه لګي او مسلم شریف کې ما طالبانو ته پرول ویل د زکات مسلې مې دا مسلې د عوامو ته بیان کړي هغه حدیث دا حدیث چې څوک د بيزو زکات ورنکي د ګړو نه ورنکي د غواګانو نه ورنکي او د خوانو نه ورنکي نبی له سلام فرمایي د قیامت پر ورځ به الله سم سارو کی او دا کم زکات په دمه لازم او د نه ورکړي دا براشي د خوان به ساربشي د غواګان میخي به سربيشي دا ګړي به زی دا به سربيشي او دا په دې صاحب د پاسه ګرځي په دې ښکارانو باندې وਹੀ او دا کې د خپل په د پاسه کړي او ته وایي چې دا زکات نه ورکولم نن زه پتا د پاسه ګرځم او دا کم سورو سپینو د پیسو د زکات نه ورکړي نبی له سلام فرمایي الله به یو مار جوړ کې شجاع اقرا او دا وختي ول راسري ورته معجزه ستا کنز او خزانه ما بل دا حدیثونه خلکو ته بیان کړي منسکو نن بس مولیان صاحبان دې ته پرېدوا العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء ورثان دي ټول عمر د علماء فضایل دا خبر قسم په الله د خپل ځونه کومه دا موږ تاسو شروع کړی دي عالم چې پاسې د علماء قدر نشته د علماء احترام نشته ته په احترام باندې سکه د احترام د لپاره دین بیانې بیا خو ابن عوینه صحیح ویل چې د دین هر صحیح بنیادی تور باندې کوم عالم چې په دې دین د چانه احترام غواړي د عالم نشي کېدلی کوم عالم په دې دین باندې چانه پیسې غواړي عزت غواړي د عالم نشي کېدلی ځان به د خلکو لیول تر کوس کې ځان به بالکل ختم کې ذلیل بکے زئی سے شہنے ما عقیدانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے دا دانی چې کله په خاور کې پړ شي دا غي نه ګل جوړ شي گلزار ته جوړ شي او دا چې په کندو کې پردي ښه شي استبیا لہذا دا بسړی خاور درا کوزي دا ټول وردا او طالبانو ته بس دا پرشتي وزره وړي ټول پر بد حدیثونو بیانو دا به ختم کی دا خبره دا شپته کالو پر بخلک پدی کې اوري چې بس د علماء فضایل باوري
نه جنا دې ته دین بیانول غواړي دا خبره ورته وکړه نن څوک نه ښه کېږي ډاکټر صاحب دې بېګا موږ چېرته ناستو یو ځای کې زما سره ملګری ناستو خلک ښه خلک شته وایي ټول زموږ په شان دي نه دي نن وایي قانون پاکستان کې نه جوړېږي ولې نه جوړېږي چا سره غم نشته دی چې دا قانون جوړ شي خیرخوا کم دی زموږ د دې وطن وایي چې زما ورورو بعضې خبرې کولم سړی د ګرانې خو زه بیا وکړم ویل رور مې و هغه ته جاب میلاو شو په باډر باندې ورته جاب میلاو شو په باډر باندې جاب میلاو شو نو په باډر چې جاب میلاو شو وایي هغه چې لاړو ویل بېرته راغی ما ته ویل چې صاحب دلته خو بل شان لوبه ده افغانستان چې پاکستان ته ټرک راوړي د انګورو نه د انارو نه یا د بل سره ټرک راوړي نو د هغې نه خو یا پلي راوړي دا کم صاحبان چې ښه د پاکستان د حکومت نه تنخوا لي د دې ټرک والا نه 40,000 50,000 دا روپۍ دیالي چې زه څه وکړم دا خو ما ته ټیک نه ښکاره کېږي چې ما لکه نه حرام دي وایي چې ټول خلک یالي زموږ سه یو قاري صاحب د هغې مالي او بلې مالي ټول یالي په یو ټرک کې چې 40,000 روپۍ او 50,000 روپۍ اخلي تاسو سوچ وکړئ که نه موږ نه خبر درسه نه ګورئ چې 40,000 روپۍ دی د پلو د انګور د ټرک نه والي نو د ورځې څو ټرکونه راځي 200 300 400 500 ټرکونه راځي دا چې د وطن ته رارسي د بورسه کې د انګورو تپوس کوه د 250 کم کیلو نشته ولې نشته دی د انګور کم دي نه هایبریډ رال زیات شول ولې قیمت زیات دی ځکه حاکم صاحب چې دلته خرڅوي د هغه نه خو 1,00,000 روپۍ دغه صاحب اخیستې دي دا پیسې به زما سره جیب نه وصولوي او جمعې له لاړ شي حج له لاړ شي جومات ته راشي تسبیح په لاس کې دي او دعاګانې وکړي چې الله دا امت کامیاب کړي څنګه به کامیابېږي دعا وکړي چې زموږ دا وطن جوړ شي وظیفه راله راکړه مولوي صاحب چې دا وطن جوړ شي وظیفو نه جوړېږي خیر خواهي به موږ کوو دا خیر خواهي چې موږ ما د حکومت تنخوا راکړي بس دا پوره ده که نه دې مجلس کې څوک بابوګان صاحبان هسې خفه نه شئ خو د بابو صاحب له ورشه او ته له پیسې مه ورکړه او دا دې کار وکړي که نه ما دې خوش رس خاکو زه ته دا خبره اوس کوم بعضې خبرې کول نه دي پکار زما پی ایچ ډي په 2022 کې شوی دا 2024 دی او د حکومت پاکستان قانون دا دی څوک چې پی ایچ ډي وکړي 10,000 روپۍ تنخوا ورته زیاته ورکړي ما یې نه راکوي ولې ځکه یې نه راکوي چې ما ته ویل شوي چې ته به اول دې صاحب له پیسې ورکړې بس ستا کیس مخکې ځي ما ورته ما به انشاءالله تعالی چې زما قیامت کې الله له زما د عملنامه ورته چې کم از کم رشوت پکې ما ته د نه میلاوېږي خو د میلاومه ما ته نه میلاوي 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ ډېر شی دی چې ما ته ماهانه میلاو شي ما یې نه راکوي دا ولې ته ورشي کاونټ آفیس کې خپل کار وکړه که نه کېږي پکې ته چې کله پیسې نه ورکړې ستا فایل به په یخ کې پروت وي چې کله پیسې ورکړې په سر باندې به پروت وي دا خیرخواهي بنیادي طور باندې دا په ځایونو باندې کار نه کېږي یوازې دا معاشره جوړول غواړي او دا به په دې باندې جوړېږي په دې باندې چې هر مسلمان دا کوم مقام دی چې هغې ته دا توجه وکړي بنیادي طور باندې عالم خپلې ذمهواري وپېژني پروفیسر خپل وپېژني ډاکټر خپل وپېژني د دې معاشرې سړی نه دې خبرې کوم یو ډاکټر صاحب هغه 2-3 کاله مو شماله راغی ما ته چې مولانا صاحب زموږ دا ژوند خو ډېر ګران دی ښه خلک شته په دې معاشره کې ویل څنګه ګران دی ویل په دې باندې ګران دی چې موږ کله یعنې یو سړی چېرته ایم او دی په یو هسپتال کې میډیکل افیسر دی یعنې دا خو دومره عام ډاکټر غټ ډاکټر دی هم نه سپېشلټي لا نشته دی ویل موږ چې څنګه هسپتال ته راشو نو موږ لا چاله دوایي موایي نه لیکو موږ له باقاعده 5% او 10% موږ له راکوي دا پیسې اخیستل څنګه دي ما ورته ستاسو نه په دې څه مطالبه کوي هېڅ مطالبه رانه کوي ما ورته دا څنګه کېدی شي چې یو ډاکټر دی هغه چاله دوایي لا نه لیکي او دا کمپنو والا د 5 او 10% ورکوي نو ما چې کله بیا لیکي بیا ډېر راکوي راله بیا ډېر مراعات دي دا د څه لپاره راکوي نو ظاهره خبره د دې دپاره ورکوي چې دا سړی د ده به زه خیرخوالي والمه د ده به زه همدردي والمه حاصله به کومه نو سبا چې ورته زه څه یم هغه به مني ده چې ورته څه یم هغه به مني نن سبا صورت حال دا دی په دې باندې رزاق سره د ملګرو ته هم زما په خبرو خبر نه شي نو هغه ډاکټر له ځای چې سفارش وي چې سفارش دی یو ډاکټر له لارې کنه څه شی بدل درکړی بیا بلکې زه خو ما څخه خو ډېر زیات داسې کېږي چې زه کله کله دوایي والمه نو ما اکثر دا میډیکل سټور والا ونه پېژني دا پلانی مولوي صاحب دی څو ځل سره دا شوي دي څو ځل دوی راکړه ته راکړه مولانا صاحب دا دوایي بېرته دا کېدي په دغه راکړي صاحب دا ولې یو ځل مې تپوس وکړو دا دوایي ټیک نه دا بله ټیک ده ما خو پېژنې ما دې ښه دوایي راکړله کوم غریب چې نه پېژني هغه ولې بېکاره دوایي ورکړله الدین نصیحت دې ته ویل کېږي عزتمندو ورې ښه دین خیرخواهي ده د انسانیت خیرخوا او زه ورته وایم منځونه دې زمونږ کمي نوافل فرض به کوو
ذکر اذکار زمونږ کمی، روجې دې نفلي روجې دې زمونږ کمی، خو چې موږ د انسان سره دوکه ونکړو، ظلم ورسره ونکړو، ځکه الظلم ظلمات یوم القیامه، د قیامت پر ورځ باندې ظلم دی. موږ نوافل له زور ورکړی دی، ذکر اذکار ډېر زیات کوو، نفل روجې ډېرې زیاتې نیسو، او د هغې باوجود موږ چې کوم روژهمات ماښام کو دا په رشوت باندې کوو، دا سحري چې په کوم وریجو باندې کوو دا په رشوت باندې په دوکه په فراډ باندې راغلي دي. نو څنګه اثر وکړي؟ بیا نه کوي اثر، دعاګانې اثر نه کوي. په دې وجه باندې عزتمندو الدین النصیحتو، زه پکې دا وایم چې دا خیروایي که موږ شروع کړله که نه، او د انسانیت په خیر باندې په ښېګړه باندې موږ راتلل شروع کړل، یاره په دې کې څومره خوند دی، په دې کې څومره خیر دی. زه درته وړې وړې کچې کچې قیسې کوم، وړې وړې واقع د حدیثونه بخاري شریف نه کوم، در دا مې قیسې نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري روایت دی چې یو زنانه او کانت بغیة او کانت من بني اسرائیل، پخوا د یهودیانو د زمانې یوه ښځه وه، بغیه لفظ معنا بد عمله او بد چلنه وه، خپل عزت بې خرڅه او داسې ښځه وه، کومه ګناه کې اخته ده. یوه ورځ په لار باندې روانه وه، نو په لار یې چې وکتل، په لار باندې تږي شوله، ډېره زیاته تږي شوله، یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري چې اوبه به نه وي، اوبه مې راوړه شوې. په اخر کې لرې یو ځای کې داسې پړق باندې وکتو، ویې لیدل نو لاړه د هغه یو چینه وه، یو کویه و، خو دې کویي ته داسې د رسایي انتظام نه و چې اوبې ترې راغستی وی، هېڅ قسم څلور خیمو کې نشته دی، وایي داسې د څاروي په شانې د دې کویي په دې غاړه باندې ورڅملاستل او لاندې دې اوبه وڅښلې او راپاڅېدله. مړه شوله، تندې ختمه شوله. کله چې راپاڅېدله ویې کتل، یو سپی ده، کلبتون سپی راغلی ده، واقع دا ژبه راایستلې ده، او نبي علیه السلام فرمایي د حدیث د الفاظ دا دي، وایي کوم حاجت چې د دې ښځې او دا حاجت د دې سپی و، مطلب دا تږي شوې وه، و سپی ده دې له اوبه د کوم ځای نه راوتلې، دا په خپله باندې ورڅملاست او بېرته یې وڅښلې. خیرخواهي ما ویل دا یوازې د مسلمان سره نه، دا د غیر مسلمو د سپو سم خیرخواهي دا په اسلام کې ده، سپو سره. وایي دې زنانه سوچ وکړو چې دا سپی خو ډېره زیاته تږي شوې ده، دې سره غوسه کول پکار دي، اوبه له ورسره ایستل پکار دي. څنګه اوبه راوباسمه؟ وایي خپله موزه یې وایستله، موزه او خپله لوپټه راواغېسته، دی په نبیز باندې وشلوله، او دا موزه یې په دې لوپټه پسې وتړله، او دا موزه به دې کوهي ته ورښکته کوله، او بیا به یې راوچتوله، نو په دې موزه کې به څومره اوبه راوخېږي، او سپی یې خوله خوله وکړل، او دې ته به دې خوله کې د یو څو څاڅکي به دې وکړل، بیا یې وکړل، بیا یې وکړل، بیا یې وکړل، حتی سپی مړه شوله او جبې نه ناباسله، ولاړه په خپله مخه باندې. دا خیرخواهي چې دې ښځې وکړله ګناهګاره ده. رسول الله فرمایي بد عمله ده. نبي علیه السلام څه وایي؟ نبي علیه السلام فرمایي فشکر الله لها، د دې عمل الله ډېر لوی قدر وکړو، ډېر لوی قدر یې وکړو. انسانیت په خدمت باندې راشي، ظلم مه کوئ چا سره. فغفر الله لها، او غټ غټ ګناهونه ورته الله تعالی معاف کړل. غفر الله لها، هغه بغاوتونه، هغه بدعملیانې الله په دې یو ګوټ اوبو ورته معاف کړلې. او فادخلها الله الجنه، په دې عمل باندې الله رب العالمین دا ښځه جنت ته ولېږله، په دې عمل باندې. راځئ چې موږ خیرخواه جوړ شو، خیرخواه انسانانو سره، د مسلمانانو سره، د زنانو سره، د حیواناتو سره، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا نه، بلکې عمل د نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناست وي، اوښ راغی او دې اوښ داسې اوازونه غونې شروع کړل، او د سترګو کې اوښ کې راللې. نبي علیه السلام وایي د دې اوښ مالک څوک دی؟ مالک راغی، وایي ستا د اوښ ما ته شکایت کوي چې ته ورله خوراک لږ ورکړې، خدمت ته ډېر راغلي، دې سره خیر خوا شه. خوراک چې څومره ورکوې د هغې مطابق خدمت یې اله، خوراک له برابر ورکوه. خو چې کله یو انسان بدخواه شي، نو د هغې یو واقع درته وایم او ورکو نشانې، هغه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه زنانه داسې وه، بعضې زنانو کې سختې زنانه وي، نو چېرته په کور کې پیشو وه، دې پیشو یو کار کړی و، چېرته ماسته ماسته یا شوده مودې دې خوړلي وو، او ښځو له په هېڅ کار نه ورځي، خو شودو مستو که دې ته چېرته څوک ورغی، نو هغه له ډېر کار ورځي، بیا دې خبرې کېږي. نو دې ښځې له کار ورغی، وایي دې پیشو سم زما د اجازت نه بغیر زما د خوراک کړی دی، ویل ویې تړله، پربتتها ویې تړله او ټوکرۍ نه لاندې کړله، ویل ته ستاسو به زه ګورم، ویل نه دله خوراک در کوم نه له څښاک در کوم. درې څلور ورځې دا پیشو په کور کې ساتلې ده، او دا چغې وهي، او دا ورته وکړي زه به ستاسو ګورم. حتی نبي علیه السلام فرمایي فماتت، دا پیشو دې ستړه شوله، ظلم یې ورسره وکړو. انسان نه دی، مسلمان نه دی، پیشو ده، ظلم یې ورسره وکړو چې کله مړه شوله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې عمل په وجه باندې الله رب داخل جهنم ته ولېږله، دې عمل په وجه باندې. دې ته وایي الدین النصیحتو،
چې دین سره خیرخواهي ده، دکاندارم خیرخواه جوړ شي، وکیل صاحب هم خیرخواه جوړ شي، جج هم خیرخواه جوړ شي، قاضي هم خیرخواه دی، دا هم چې خیرخواه جوړ شي، که ډریور دی چې دا خیرخواه وي، او چې ډاکټر دی دا هم خیرخواه وي چې دا ډاکټر دا سوچ کوي دا کوم مریض ما ته راغلی چې دا ښه شي. دا څنګه دوايي د ده په ټولو مسړی خوري. بنیادي طور باندې دا زموږ د معاشرې هغه مسایل دي. زموږ معاشره په ظاهر کې ښکاري چې دا ډېره اسلامي ده، خو دنده کوکله دنده بالکل برباده معاشره ده. دا معاشره جوړېږي په څه باندې جوړېږي؟ قرآن باندې جوړېږي. معاشرې د جوړولو لپاره بنیادي قرآن کریم دی، قرآن زده کول پکار دی. او زموږ معاشره په دې وروسته ده چې د قرآن زده کول زموږ مکمل ختم شوي دي. نن سبا یو سوال ډېر زیات کېږي چې رسم چې دا اسلام ورځ پر ورځ ولې کمزوری کېږي. د هغې وجه دا ده چې نن سبا قرآن کریم تعلیم یافته خلکو له نه ورځي. کوم چې ساینسدانان دي، کوم چې پوه خلک دي، هغوی له قرآن نه ورځي، عربۍ ژبه نه پوهېږي. څنګه اهمیت چې موږ انګریزۍ له ورکړی دی چې د دې نه زیات اهمیت موږ عربۍ له ورکړو او په دین باندې ځان پوه کړو، هلته بیا زموږ دا معاشره جوړېږي. دې آیتونو کې درسترو آیتونو پکې وایم، ټول نه وایم، خو پیغمبر اصل خیرخواه پیغمبر وي، اصل خیرخواه پیغمبر وي. نو دلته د حضرت شعیب علیه السلام د خیرخواهۍ یو مثال به پیش کړي چې شعیب علیه السلام یو پیغمبر و، د هغه په قوم کې ورانۍ شروع شوی و. هغه ورانۍ څه و؟ هغه وراني اول ویم بیا د ترجمه به کوم. یو ورانۍ پکې دا و چې دوکاندارانو ټول بزنسمینانو او دې دوکاندارانو به د خپله دوکانداري په غیر شرعي طریقه باندې کوله. یعنې کله به چې بل له څه شی ورکوو نو کم به وله ورکوو، او چې ځان له به ترې اخیستو نو سمه به دا لوښه ډکوو. بیا دا زمونږ مسله زمونږ هم دا ده. زمونږ پیغمبر دعا کړې یا الله تعالی زما امت مه تباه کوه په دې یو په عذاب باندې. نور دا مسلې په من کې دي. نو الله رب العالمین شعیب علیه السلام راولېږه، ویل دا خلک په دې باندې پوهه که په دې باندې چې کله بل له ورکې هم وله برابر ورکوو، چې ځان له ترې الې موږ دې برابر اخله. زمونږ مسلې دا دي نن سبا. لہذا د علماو دا ذمہ داري ده چې د دې دوکاندارانو د دې حساب کتاب وکړي چې کوم دوکانداران داسې قسمه برایي کې چا په دې باندې پوه کړو. دا د شعیب علیه السلام ذمہ داري وه. دویم کار پکې دا و چې په لارو کې به ناستو او شوکې به یې کولې. شوکې نن سبا زموږ په دې معاشره کې شوکې ډېرې زیاتې دي. خلک د شپې راوځي په لارو کې ناستي. دا کوم خلک چې شوکې کوي او ډاکې اچوي، شعیب علیه السلام د دې خلاف کار کړی دی. او دریم نمبر خلق یې راول قتل و غارتګري وه. بس د یو انسان په شوق دا و چې یو سړی څنګه ویرومه، څنګه په ده باندې د شپې ورشمه دا ویرو. دا غټ ګناهونه شعیب علیه السلام د دې د خاتمې لپاره راغی. لہذا عالم او خطیب او مولوي صاحب او معاشرې ته ګوري. او دا په طور مثال سبا زیارت بل سبا جمعه ده چې بل سبا جمعه ده، د نن د به مولانا صاحب سوچ وکړي په دې جمعه کې به زه په کومه موضوع تقریر وکړم. دا به دې معاشرې ته وګوري، لاندې باندې ښې طرف ته وګس طرف ته شاته مخکې به وګوري چې کومه برایي ده په دې جمعه کې به بیان کړي. په دې طریقه به دا معاشره جوړېږي. وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين ته موږ د دې ورور شعیب علیه السلام لېږلی و. مدین یو ځای دی. قال اویل شعیب علیه السلام یا قوم زما قوم اعبدوا الله د الله عبادت وکئ ما لکم من اله غیره. نشته ستاسو دپاره د الله نه بغیر بل معبود. هر پیغمبر اول توحید دعوت ورکړی دی. قد جاءتکم بینة من ربکم، یقینا راغلی دی تاسو ته واضح دلیل ستاسو د رب د جانبه. واضح دلیل څه ځای وایي که پیغمبر یا اسماني وحي یا د شعیب علیه السلام معجزې. فاوفوا الکیل والمیزان، پوره ورکوئ پیمانه پوره ورکوئ. د کیل نه مراد مکیل دی، کوم شی چې پیمانه کېږي. پوره ورکوئ پیمانه کیدونکی شی، والمیزان او تللی شی. میزان نه مراد موزونات کوم شی تللی کېږي پوره ورکوئ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مه کموئ د خلکو نه د هغوی خوراکونه او سامانونه، پوره ورکوئ ورته. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، پس مکه کې ورانه مکوئ پس د ځمکې د اصلاح نه. ځمکه روغ الله پیدا کړې بیا ورانوئ. ذلکم خیر لکم، دا عمل غوره دی ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ. ولا تقعدوا مکینئ خلکو ته بکل صراط، په هره لاره کې په لاره کې ودرېږئ راودرېږئ. نن سبا دا مسله ډېره زیاته ده. د جنوبو د سکول چوټي ده، د کالج چوټي ده، د مدرسې چوټي ده. هلکان په لارو کې ورته ولاړ دي، لپنګان ولاړ دي، لارې بندي کړي دي. یو حیاناکه جنۍ په لاره نشي تللی، دا ګناه ده. باقاعده نبي علیه السلام فرمایي په لاره کې ناسته حرام ده.
پلار کې ولاړه ناجایز ده. د نبی علیہ السلام ته ویلي دي تاسو پلار کې نه پاسې ما لارې کلاو کوي تاسو چې خلک په آزاد زی راځي، بلکې نبی علیہ السلام فرمایي و د لارې حق ادا کړي. بخاری حدیث د لارې حق ادا کړي، لارې خپل حق ورکړي. صحابه کرام تاسو کې لارې څنګه حق ورکو و د نظر پر حفاظت کوي، پلار باندې سوزي برابر او تمګوري. بل دا د پلارو کې نبی علیہ السلام فرمایي بولو براز ځانو سره ګندګي پکې ماچوي، د کورس خاو لارې ته مراچوي، د کورس خا مشان او د ګندګي لارې ته مراچوي. دای مطلب دی. او دریم نمبر دا پلارو کې غني ماچوي، رکاوټونه مه پیدا کوي. دا نبی علیہ السلام دا مقصد بیان کړی دی. توعدون چې خلق یې روي وتصدون عن سبیل الله، خلق د الله د لار نه بندوي. څوک من آمن به چې ایمان راوړی په دې الله باندې، وتبغونها لټوي تاسو دې لار لرا عوجا کوږوالی. واذکروه اذ کنتم قلیلا فکثرکم، یاد کې هغه وخت تاسو لږ وی الله ډېر کړئ. وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین، وګورئ څنګه انجام د فسادیانو. دا وروستو آیتونو دغه مقصد دی، په دې باندې اکتفا به وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا زمونږ د اولې ورځې درس و. الله رب العالمین دې موږ په دې باندې پوه کړي او د عمل توفیق راکړي. سبا چې زمونږ کوم موضوع ده نو په دې 8 نمبر صفحه باندې توحید د الله وحدانیت، الله یو ګڼل دا زموږ موضوع ده، اهم موضوع ده، د عقیدې سره تعلق دی. ان شاء الله سبا په دې باندې موږ خبره کوو. درخواست مې تاسو ته دا دی، یو ښایسته وخت دی او ښایسته په دې باندې دی چې خوب هم خلکو مکمل شوی 4 بجې نه بل 15 بجې چې سړی پاسېږي 15 بجې نو خوب مکمل بلکې په دې خوب سړی شوی وختي پاسېږي. او هر یو ملګری نن د عزم وکړي چې څوک له بلارې باندې مخې له ورځي چې د کلاس دعوت ولورتي، څوک هم چې ورځي که دا د ورځې د 100 کسان سره ملاقات وشو د دعوت دا کار څنګه چې تبلیغي ملګري زمونږ د مازدیګرې ګشت لګوي او هر چا له دعوت ورکوي چې دغه شانې ګشتونه موږ وکړو. د دې لپاره شاید که یو کس د برایي نه د ګناه نه بچ شي زما ستا په ډېره ښې کړي انشاءالله. نو دا کار به انشاءالله د نن د چا سره میلاوي. څوک سکول ته نن ځئ په سکول کې ملګرو ته وینا وکړئ، څوک مدرسې ته ځئ مدرسې ته، څوک دکان ته دکانداران ته، څوک خپل کلي ته ځئ په کلي کې. او زه یم یو به دا کوو چې یو کس خو به سبا چې یو نقد ځان سره راولو، یو کس ټارګېټ کړو چې ته به راسره ځئ چې 8 کلاسه نه راغلی. انشاءالله چې موږ دومره محنت وکړو سبا به زموږ دا کلاس د دې نه ډبلي او بل ورځ به د هغې نه هم ډبلي. په دې کې به زما او ستا لپاره انشاءالله تعالی ډېر خیر وي. البته په لارو باندې چې کله زو راځو چونکې دا د دین یو کلاس دی، روزانه به یو عمل انشاءالله زه وایم په دې به ځان له عمل شروع کوم او بیا به تاسو عمل شروع کوئ. هغه دا ده چې نن زمونږ هوم ورک دا دی خپل نظر حفاظت به کوو چې په لارو باندې زنانه ځي هم نظر ښکته وساتو او نارینه هم چې خپل نظر ښکته وساتو. انشاءالله چې د عمل موږ شروع کړو په دې کې به الله رب العالمین ډېر خیر موږ له راکړي. او رسول الله فرمایي چې نظر د شیطان په غشو کې خطرناک غشه دی زهر الوده، چې څوک یې د الله د نه ښکته وساتي داسې خوند الله وله په زړه کې ور واچوي، ایمان په خوند باندې ودا پوه شي. الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اله العالمین زمونږ دا څومره مجمع چې ده یا څومره ملګري زمونږ دا پروګرام اوري، یا الله تعالی د ټولو جایز حاجتونه پوره کړه. الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه. څومره موږ کې بیماران دي الله تعالی ټوله شفای کامله ورکړه. څومره زمونږ څوک وفات شوي دي اله العالمین ټوله مغفرت نصیب کړه. اله العالمین زمونږ نیک اعمال څومره چې کړي دي هغه قبول کړه. د نورو نیک اعمالو توفیق موږ له راکړه. دا کلاس کامیاب کړه، د هر قسم آفتونو نه وساته. الله زمونږ نه راضي شه، خاتمه په ایمان وکړه. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.